علما لیکي وایي دغه انسان د الله د رحمت ته ډېر لرې وي چې کوم انسان د الله تعالی د کلام د اورېدو دپاره د څخه وخت ني، د الله تعالی د کلام د راغستو دپاره د څخه وخت ني، د الله تعالی د کلام د هغې د ادب دپاره د څخه وخت ني، دغه انسان باندې ګوره ډېر لوی وبال دی، ښه ډېر لوی وبال دی. نو د الله تعالی د قرآن دپاره لغونته په خپل ژوند کې ټایم ورکول پکار دی. زمونږ خلق نن چې کوم نن هغه لګیا دي د دنیا د نورو فضولیاتو دپاره ډېر ټایم ورکوي، ډېر د دنیا چې څومره فضولیات دي د هغې دپاره دی څخه ښه کافي ټایم وي، خو لیکن یو د الله د قرآن دپاره د الله د کلام دپاره چې کوم نن هغه د خلقو څخه ټایم نشته. نو اکثر خلق وایي موږ څخه ټایم نشته، څه ټایم یې وو؟ حالانکه چې کم ټایم کې چېرته چې کوم نن اخبار ته ناست دي د اخبار دپاره ښه ټایم شته، د خبرونو د کتو او د اورېدو دپاره ښه ټایم شته، د ګپو شپو دپاره او په دې یو خوا بل خوا چې کوم نن هغه د واک او د چکر لګولو دپاره ښه ټایم شته، د هر څه دپاره ټایم شته، خو یو د الله د کلام دپاره د الله د قرآن دپاره وایي ما څخه ټایم نشته. نو حالانکه سره قرآن مجید کی اللہ ارشاد فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنقا، چې کوم انسان الله تعالی وی زما د کلام او زما د ذکر نه اعراض کو نو ژوند به ولا لنډ او تنګ کم ښه. نو نن د خلقو په ژوند کې برکت ولې نشته، د خلقو په ژوند کې سکون ولې نشته؟ وجه دا ده چې خلقو قرآن نه ځان رستو کړی دی، قرآن نه ټیم نه ورکوي که نه. الله تعالی وی زما ولا ژوند لنډ او تنګ کم، نو چې الله یې ولا لنډ او تنګ کوي نو د دنیا کم یو طاقت ته چې هغه ستا په ژوند کې سکون راوستی شي. صحیح شوه؟ نو معلومه دا شوه چې لهذا د الله تعالی د کلام دپاره وخت ورکول، هغه د هغې تلاوت کول، هغه اورېدل، په هغې د علماو او د اتقیاو وعظ او نصیحت چې کوم نن هغه دا اورېدل دا د انسان دپاره در نجات او د راه هدایت د حصول ذریعه ګرځي. ښه صحیح شوه؟